अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम खैरुल खलाइक़ बादल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात। क़ील या रसूलल्लाहि व मा हाज़िमुल लज़्ज़ात। क़ाल अल मौत औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मलबूस दर लुब से हरीरे वगर सुल्तान बर वक्ते सरीरे। अगर मलबूस दर लुब से हरीरी वगर सुल्तान वक्ते बर सरीरी। मनत अंदर कफंदर गोर बीनम जे सरकुन दूर ई फिक्रे अमीरी। नवीस ई शेर मन बर गोरी अकबर बबालाए सरश बर संगे मरमर के अकबर दर्दो आलम जुज़ खुदा ने बवद हर यक असीरे गोरे असगर। डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूर है। डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूर है। लरसता हूँ कफन से मगर पहनना ज़रूर है। हो जाता हूँ गमगीन जनाजा को देख कर। हो जाता हूँ गमगीन जनाजा को देख कर। लेकिन मेरा जनाजा भी उठना ज़रूर है। होती है बड़ी कपसी कब्रों को देख कर। फिर मुद्दतों इस कब्र में रहना ज़रूर है। दुनिया तो मेरे दिल को लबाती है सुबह शाम। फिर सजहे के इसको छोड़ के जाना ज़रूर है। इज़्ज़तमंदो मुहतरम मुसलमानान और इलाहुल आलमीन मंग तासो दी दुनिया तराले गलियो द यो ढेर मुख्तसर ژوند पारा
دنیا چې دی همیشه د پاتې کېدو ځای نه دی، همیشه د پاتې کېدو کور نه دی، او که چېرې دا همیشه د پاتې کېدو کور و نو بیا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته همیشه پاتې شو. اگر دنیا به کس پاینده می بود ابوالقاسم محمد تا قیامت زنده می بود. دنیا کی یو سړی همیشه و تو محمد عربی صلی الله علیه وسلم به همیشه پاتې شو. و زمونږ استاد عمر دی دنیا کی انتہائی کم دی، مختصر دی، د شمار شپې او ورځې دي بلکې د شمار ساونه دي، ساونه زمونږ استاسو هم په شمار دي. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې د دې انسانانو ساونه هم ز شمارما، د دې ساونه د شمار دي. الہ العالمین فرمائی انما نعد لهم عدا، انما نعد لهم عدا، یقینا من شمارو ساونه د دې خلکو په شمارلو سره. خبرې د شمار دي. الله تعالی ته دا علم دی چې د دې فلانکی دنیا کې دومره ساونه پاتې دي. دا مونږ دا چې ساخلو کنه دا الله ته علم دی چې څومره ساونه دي. او سالک وی د دنیا په لذت او په خوند به هغه سړی څه خوشحاله شي چې د هغه دا زندگی د شمار ساونه دي. وی ان الحبیب من الاحباب مختلس، لا ان الحبیب من الاحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. ان الحبیب من الاحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. كيف يفرح بالدنيا ولذتها، كيف يفرح بالدنيا ولذتها، فتى يعد عليه اللبس والنفس. وإن الحبيب من الأحباب مختلس، یو دوست نور دوستانونا دی به اوشو کولی شي. لا يمنع الموت بواب ولا خرس، او مرگ چې دی نو دا دربانچی نشي منې کولی، دا څوکیدار نشي منې کولی. كيف يفرح بالدنيا ولذتها، فتى يعد عليه اللفظ والنفس. وی د دنیا باندې به څنګه خوشحاله شي هغه سړی، او د دنیا په مزو باندې چې يعد عليه اللفظ والنفس، چې د هغه الفاظ شمارلی شي، د هغه ساونه شمارلی شي. د شمار کیسه ده، ډېر راغلو او ډېر لاړو او ډېر بزي. زمین کا گئے آسمان کیسے کیسے، زمین کا گئے زمین کا گئی آسمان کیسے کیسے، ہوئے بے نشان نوجوان کیسے کیسے. زمکی دا آسمان پشن اوچت اوچت همتونو والا خلق اخوڑل او بے نشان شو پتیم ندی. بس روان دی. چلاسی بابا وی رحمہ اللہ تعالی، اللہ دی غریق رحمت کی. چلاسی بابا یو ډیر عظیم شخصیتو د امت مسلمه د روحانی بیداری دپاره الله تعالی د عظیم شخصیت پیدا کړو، او د خپل زمانه یو لوی ولی الله
داسې خبرې به هغه کولې او داسې کتابونه دي د هغه او اشعار دي دې زمانه کې چې د هغه زمانې د رومي سره او د هغه زمانې د سعدي سره مقابله کوي بلکې په ځینو خبرو کې د هغې نه مخکې تللی د رومي رحمه الله او د سعدي نه مخکې تللی نو هغه وایي که ستا په دې ذهن کې چې دی نو دا خبره یې که نه چې زه خو بادشاه یم او زه چې یم نو په تخت شاهي باندې ناست یم او زه مالدار یم نو دا خبرې د ذهن نه وباسه ته به یو ورځ چې کوم دی نو د دې ځای نه کوچ کوې او زیبه روانې ستا او چې کوم دی نو د ګدا یو شانتې مرګ دی مرگ هم یو شان دی دواړه به ځای وی اگر ملبوس در لبس حریری وگر سلطان وقت بر سریری وی که تا د ریخمو جامې چولې دي که نه او ته د زمانې بادشاهی او په تخت شاهي باندې ناسی نو وی منت اندر کفن در گور بینم منت اندر کفن در گور بینم ز سر گندور ای فکر امیری نو زه چې کوم دی نو تا په قبر کې ګورم چې ته په کفن کې په قبر کې پروت دی اگر که دلته ته په ګاډو کې ګرځې او په تخت شاهي ناست دی او چې دی نو تا قیمتي عمده اعلی لباس چولی دی خو څه ورځې بعد به ته په قبر کې په کفن کې پروت دی نو د امیرۍ او د مالدارۍ دا نشه د دماغو نه وباسه داسې یو نشه ده چې ستا سر ته ختلې ده ته به ځان نه پوهېږي او بیاوی نویس ای شیر من برگوری اکبر ببالای سرش بر سنگ مرمر وی زما دا شیر دا اکبر بادشاہ په قبر ولیکا او دا هغه د سر د پاسه په سنگ مرمر باندې کیدا کہ اکبر در دو عالم جز خدا نیست کہ اکبر در دو عالم جز خدا نیست بود هر یک اسیری گور اصغر چې اکبر د الله نه علاوه دنیا کې بل نشته او هر سړی چې کوم دی نو دا د قبر یو اصغر قیدي دی بس د قبر قیدي دی ټول موږ د قبر جیل ته او د قبر قید ته روان یو هر یو سړی روان دی وی یکی از طائران پاک باغے دری مبرس چرا شادا چساغے تو من بر خندے و من بر تنالم منم دیوان یا تو بد دماغے وی تا چیئے کنا وی تا دا پاک باغ پا مرغو کی او مرغی انسانا ہوئے او تا چی کم دینو دنیا کی خوشحال ہے تو خود دا پاک زین راغلی دا عالم ارواح نا نو وی تا چی کم دینو دا کارغ پشان دا غولو پسے کی خوشحالی گی دنیا خود خوشحالی زین ہے او د زړه د لګولو ځای نه دی وی تو من بر خندې و من بر تنالم منم دیوانه یا تو بد دماغې وی زه په تا دړمن کېږم او ته ما پورې خاندې چې دا ته څه وایې وی یا زه لیونی یم یا ته خر دماغې بد دماغې پوهېږي نو د دنیا نه تلل د هر چا دپاره دی او دا ژوند انتهایي مختصر دی د پخوانو امتونو ژوند چې و نو هغه به د چا 500 کاله د چا 800 کاله داسې ډېر ډېر عمرونه و د هغې 400 کاله د دې امت زندګي چې دا نو دا انتهایي مختصر ده 80 کاله او 80 کاله او 50 کاله او چې ډېرې نو 100 کاله سیوا ژوند چې کوم دی نو دا په دې امتونو کې نشته ډېر کمتر دی مختصر ژوند دی یو عالم لیکلی دي وایي موږ به د خپل مختصر ژوند څنګه قیمتي کوو یو سړی دی او دی دا غواړي چې زما د دې 80 کاله ژوند نه 1,00,000 کاله ژوند جوړ شي چې جوړېدی شي قیمتي کوي بلکې که دی وغواړي چې د دې نه 1 کروڑ کاله جوړ شي ته څه کېدی شي جوړېدی شي پوهېږي د عبادت په اعتبار سره یادومه که نه د عباداتو په اعتبار سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیثو کې الله تعالی ځینې ځایونو کې قرآن کې داسې اعمال ښودلي دي مونږ تاسو ته چې هغه اعمال مونږ او تاسو کوو
نو هغې سره زمونږ د ژوند سطح اوچتېږي. لکه مثال په طور باندې مثال به ووایم، یو څو مثالونه ووایم. یو مثال دا شو یو سړی دی هغه په کور کې ځان لمونځ کوي که نه، نو د لمونځ څومره ثواب دی؟ یو په یو باندې ورته میلاوېږي، له غاړه خلاصه شوه. اگر چې عالمان وایي دی په دې ګناهګار دی، دی په دې باندې ګناهګار هم دی چې جمع سره لمونځ نه کوي او ځان لمونځ کوي. ځکه چې ځینې علما هغوی د جمع مونځ ته واجب وایي، دا واجب دی او دی واجب پرې ځي او چې دی نو ځان لمونځ کوي. خو چې جمع سره مونځ وکړي، یو حدیث کې راځي چې یو مونځ یو په 25 باندې دی، او بل حدیث کې راځي چې یو مونځ یو په 20 باندې دی. اوس دې ته وګوره که نه، دې چې کوم دی نو چې جماعت سره مونځ وکړي یو په 20 شو، نو د ده په عمر کې اضافه نه لګرانه ده. ټیم مختصر، عبادت ډېر. لکه مثال په طور یو سړی دی او هغه چې دی نو یو مونځ وکړه په کور کې، نو یو ثواب شو، او چې په جومات کې وکړه د جمع سره نو 20 ثوابونه شو. لکه ده چې 20 سره دی د ساري مونځ وکړه مثال په طور 20 سره دی، نو سوچ وکړه نو بس داسې بیا ولا ځان ورکوه. د صحابه کرامو دا عادت وکړه د هغې نه به جومات ډېر لرې وم، نو ځان به جومات ته رسو، جومات ته به تلو. داسې حدیث کې راځي سړی اودس وکړي او مسواک ووایي، نو چې کوم مونځ د مسواک د اودس سره وشي نو یو په 80 باندې ثواب زیات دی. او دا روایت هم درجې د حسن ته رسي، یعنی روایت چې کوم دی نو حسن دی، لکه صحیح روایت دی، پوهېږي استحباب پې ثابتېږي. یو په 80 باندې سیوا شو چې مسواک ته وکړو. مسواک کول څه ګران کار دی، عمل مختصر دی، پوهېږي، او اجر او ثواب یې ډېر دی. اعمال قلیله و اجور جلیله، عمل چې کوم دی لږ دی او فضیلت یې څومره دی. یو سړی دی بل مثال، او هغه چې کوم دی نو د قرآن مجید ختم کوي، نو چې ډېر چې کوم دی نو تلاوت کوونکی سړی نو هغه به رس کې سپاره ووایي میاشت کې ختم کوم، او دی دا غواړي چې زه په نیم منټ کې ختم کوم. د نیم منټ کې هم څه کولی شي؟ ختم کولی شي. سورة الاخلاص حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي 3 کرت دی. سورة اخلاص نبی علیہ السلام وایي د قرآن مجید ثلث دی، 3 حصہ ده. نو چې 3 پیرې سورة الاخلاص ووایي دا د قرآن د ختم برابر شو. دا مقصد نه دی ګورې چې ته ختمونه مه کوه بس سورة اخلاص وایو. هغه د سورة الاخلاص انعامي فضیلت دی، انعامي درجه ده. ځکه چې په سورة الاخلاص کې مسله د توحید د الله وحدانیت دی، نو چې د چا په هغې باندې عقیده یي که نه، دا د عقیدې سره تعلق ساتي. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. په دې صورت کې صرف توحید دی، پوهېږي. الله احد، الله یې یو دی، په ذات کې هم په صفاتو کې هم. الله الصمد، الله بے حاجت دی، الله دربار د حاجتونو دی. لم یلد ولم یولد، نه د هغه نه څوک پیدا دی، نه هغه د چا نه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او د دې الله په مثل باندې هېڅ څوک نشته. نو توحید دی پکې، او چې کله کامل توحید انسان کې راشي نو بیا هغه ته دا ثواب میلاوي. نو دا عمل مختصر دی، فضیلت یې څومره دی، دې سره عمر نه سیوا کېږي. دا ورځې خو مړه چې خبرې کې په زول او بکواس سړی گئی، نو تقریبا چې کوم دی نو یو 200 پیرې صورت اخلاص چې دی او دې ټوټل چې کوم دی نو نیمه ګنټه نه لګي، پوهېږي چې 200 پیرې وایي نه راځي. او ځینې روایاتو کې د 200 پیرو ویلو هم سره راغلی دی، فضیلت راغلی چې 200 پیرې څوک وایي نو ډېر فضایل دي د سورة الاخلاص. داسې چې کوم دی نو د جمعې په ورځ باندې حدیث کې راځي یو سړی چې کوم دی نو وختي غسل وکړي او وختي را روان شي جومات ته مانځله،
او وختي راشي او کینی نو د دې فضیلت څه دی دا دی چې پیدل راشي پیدل نبی علیہ السلام وی دته په هر قدم باندې د یو کال روزو او د یو کال تهجد ثواب ملوي دا لوی فضیلت دی یو کال روزي څوک نشي شي او یو کال تهجد او په یو قدم باندې دا وسره شته حدیث کې راځي من غسل وقت صلاه چې چا چې ګمنو غسل وکړو من غسل یو غسل یو وقت سره دی غسل مقصد دا دی ځنې محدثین وی چې کورواله په دغه رس کړو جما نو د خپل هم غسل وکړو کورواله غسل کوي او بیا چې ګمنو خپل هم غسل وکړو او وختي راغی جمعه ته پیدل لاغی نو په یو قدم باندې ول الله د یو کال روزو او د یو کال تهجد ثواب ورکړي خدا سي بکم بختوري چې هغه په 11 بجې باندې وای چې ورګه زه کوم غسل کوم په دې نیت باندې کنه او وختي غسل کوم او بیا ځان صفا کوم او په وختي جمعه ته زما او راغه وختي ناشته کوي او د منځ انتظار کې یو ذکر اسکار کوي دا فضیلت غل دی زمونږ په دماغ کې دا خبرې نه ده موږ صرف جمعات کې وورو او بس بارود بیا د خپل ځان لر دنیا کارونه دا صرف اورېدلې دې باندې عمل چې دین دا کم خلک کوي بدی عمل پکار دی دا چې ګمنو نبی علیہ السلام د ایام البیض روزي یادې روزي د ایام البیض 13 14 15 د هر میاشتې اسلامی تاریخ جره اسلامی دا غي جالسم سوالسم پیلسم دی باندې روزه نیسل نبی علیہ السلام عادت مبارکه او نبی علیہ السلام وی دیتا نبی علیہ السلام چې ګمنو صيام الدهر ویلي صيام الدهر چې دا د ټول عمر روزي دي درې روزي مېش کې نشي کنه او یو چې ګمنو نیکی چې دا یو پسو باندې الله بدل ورکړي یو پلس قران کریم کې الله وی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یو سړي چې یو نیکی زما دربار ته راوړه نو زه ولا یو پلس باندې ورکوما یو پلس چې یو روزه شو او دوه شو او درې شو نو 3 دی 30 کنه نو داسې دا لکه چې دې ټول عمر روزي نیسي ټول عمر روزي دی دا نو صدا ګران کار نه دی خو دې ته زمونږ فکر نشته او دې باندې عمل پکار دی 13 14 15 نه معلومول پکار دی ټول عمر روزو ډېر لوی فضیلت دی داسې نبی علیہ السلام نور اعمال خوري لکه درود شریف دی نبی علیہ السلام وی من صلی علی واحدا صلی الله علیه 10 چا چې یو پیرم په ما باندې درود وی نو دا سید باندې با الله پاک لس پیر رحمت لګي 1 او 10 من جاء بالحسنه فله 10 امثالها داسې نبی علیہ السلام یو سړی چې نفل منځ په کور کې کوي کور کې نفل منځ کو د دې دومره فضیلت ته لکه څومره چې د فرض فضیلت ته په نفل باندې څومره چې فرض جمعات کې کول جامع سره کول یو په وښته نو کور کې نفل کول یو په وښتي نفل کور کې کول تهجد کور کې کول داسې د اشراق منځ دی نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی دی هغه د سحر منځ کو په خپل ځای کېناستو او الله یادوي تر نور راختو پورې تر نور راختو پورې الله یادوي او نور راوخي یو نیزه بره شي او دې 2 رکعات یا 3 رکعات د اشراق منځ کې نو نبی علیہ السلام دې ته پورا حج او د عمره ثواب ملاوي پورا حج او عمره دا ثواب ملاوي اوسه کې بونه شوي دا اعمال دي زمارونو دا اعمال په ځان کې راوصل وکړي صرف چې ګمنو زمونږ ژوندۍ سیم تیریږي روانه ده او چې دا اعمال مونږه تاسو خپل کو زمونږ د ژوندۍ په دې باندې قیمتي کیږي ژوند زمونږ درېږي نه صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے
سار کېږي ماښام کېږي عمر ختمېږي ځان له خو سپانګه تیارول پکار دي که نه هلته روان یو په اوږد سفر باندې علي رضی الله تعالی عنه یو ورځې ناست و خفه دی پریشانه دی چا ورته وایي ولې خفه یې هغه ورته وایي خفه په دې یمه چې السفر طویل والزاد قلیل والحاکم رب جلیل خفه په دې یم چې السفر طویل سفر ډېر اوږد دی او والزاد قلیل توخه ډېره کمه ده او والحاکم رب جلیل او حاکم چې دی بادشاہ چې دی فیصله کوونکی چې دی نو هغه رب جلیل دی الله تعالی دی هغه مخې له به زما دومره اوږد سفر باندې روان یو هېڅ شی راسره نشته خالی هات خالی داسې کوم دی روان الله اکبر دا هارون الرشید بادشاہ په دور کې یو سړی و بهلول نامه و بهلول یو ساده غونډه سړی و صوفي مزاجه او خلکو به ورته لیونی وي چې کوم سړی په الله باندې میني خلک وایي دا لیونی دی پوهېږي دا اوس هم چې داسې څوک په دنیا کې ډېر چوتیا وي که نه د دنیا دپاره لږ مړني او نه مونځ پېژني نه اودس پېژني دین پېژني خلک وایي دا پلانکی ډېر کلاړي دی یاره ډېر چالاک ډېر غټ بزنس مین دی او چې کوم داسې ساده غونډه وي او د هغه دنیا سره دومره تعلق نه وي دا خو مړه څه لیونی شانته دی پوهېږي نو هغه ته به هم لیونی وي نو هغه له یو ورځ هارون الرشید بادشاه یو لښته ورکړه ورته وایي دا واله وایي بهلوله چې ستا نه څوک زیات قمقل وي دا به هغه له ورکړي هغه ورته یې ښه جي لښته یې دې واخېسته لاړو چې یو دوه درې ورځې تېرې شوې راغی هارون الرشید بادشاه ته وایي بادشاه سلامت ستا نه یو تپوس کومه هغه وایي وایه وایي ته چې کله په یو سفر باندې ځې نو د هغې دپاره څه تیارې میارې کوې که نه کوې هغه ورته ولې نه کوم وایي زه خو مخکې ځان نه سیکورټري ولېږم او هلته کې د هغه ځای معاینه وشي لاره باندې د خطرو معاینه وشي او خوراکي څښاکي ما سره آسونه وي خدم خشم وي ټوله سیسټم وي تیارې کوم هغه ورته وایي دا راته ووایه وایي ته چې د آخرت په دې دومره لوی سفر روان یې داسې سفر دی چې د هغې نه واپس بیا راتله نشته د دنیا د سفر نه خو به ته واپس راشي بیا خو د هغه سفر نه بیا واپس راتلو نشته بس هلته چې څوک تلي نو بام باندې ختلی دي بس بیا واپس راتله نشته نو دا راته ووایه چې ته په دې دومره اوږد سفر ځې تا څه تیاری کړی دی هغې له هغه ورته وایي څومره هلک ته راواغسه هغه له ورکړه ورته وایي دا واله زما نه غټ قمقل ته یې پوهېږي بادشاه ته وایي هغه ورته وایي بېشکه زه ستا نه غټ قمقل یم غټ قمقل هغه دی چې هغه چې کوم دی نو د خولې میلس ډېر کوي لکه زمونږ په شان او چې کوم دی نو خبرې اترې ډېرې کوي او عملي جدوجهد او عمل او چې کوم دی نو عمل ته ځان تړل او ځان جوتي کول او په دې نیت باندې چې یو ورځ به چې کوم دی نو زما څه کېږي جنازه د خلکو په دې اوږو باندې پرته وي زه به روان یم قبر ته پوهېږي څوک پټي ته روان دی سار ماسخوتن ته راځي څوک دوکان ته روان دی سار ماسخوتن ته ځو څوک نوکرۍ ته روان دی سار نه ماسخوتن ته راځي او د ډېرو خلکو زموږ سره دا فکر نشته پوهېږي چې موږ اصل کې روان کم خوایو روان آخرت ته سادي بابا ذکر کړي دي یو ځای کې وایي یو سړی و وایي هغه چې کوم دی نو دغه ته تو عربستان ته تو نو یې بل کس ورته مخې راورغی ورته وایي چې څه ته ځې وایي چې عربستان ته ځما خو روان په لار د ترکستان باندې وایي د ترکو په لار روان وي عربو ته ځما هغه ورته وایي اے عربی ترسم نہ میں رسیب کعبہ ترسم نہ میں رسیب کعبہ اے عربی ایرا کہ تو میرا وی په ترکستان استو ویس در باندې خپه کېږم ای باندې چی او دردېږم در باندې خوږېږم در باندې چې دا ته به کومه لار باندې روان یې نو دا لار خو عربستان د ترکستان ته درېږي نو عربستان ته به ونه رسي عربستان ته نه رسي لار د ترکستان ده نو مونږ لار د کوم ځای نیولې ده لار هم چې کوم دی نه خطرناکه راټینګه کړې ده او هر سړی دا وایي که خیري جنت ته به ځو دا خو خدای پاک مونږ له جوړ کړی دی نو د جنت لارې هم الله ښودلي دي که نه د جنت لارې هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلي دي هغه لارو باندې به ته پکار وي وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه قرآن د جنت لاره ده
دا ما چې کوم روایتونه وي حدیثونه دا د جنت څه ده لاره ده چې په دې لاره باندې ځو نو لاړ به شو خبره مې دا کوله وروڼو زمونږ او ستاسو ژوند مختصر دی او اعمال ډېر پکار دي ډېر اعمال پکار دي نو دا نبی علیہ السلام دا یو څو نمونې مه وایي داسې ډېرې زیاتې دي انشاءالله سبا بله جمعه کې چې ته ووایو دا یو څو نمونې دي داسې پوهېږي چې دې سره هغه مختصر عمر څه کېږي ډېرېږي او هغې کې برکت راځي الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین